بس لکه چپ شي بالله من الشیطان الرجیم تاسو لږ لږ دله ځای ورکړئ لږ مخکې شي جي بسم الله الرحمن الرحیم لږه غونته خاموشي دا دی خراب کمال لګ دغه وکړه بسم الله الرحمن الرحیم دا کسان رسو کې بس فرزند خان ته د ټول خاندان ته ټول د چې څونه عزیزان دوستان ټول پاکستان تحریک انصاف کې په شمولیت باندې پکې راغلي وي ډېر ډېر مبارک شه امیر فرزند خان تاسو ډېر ډېر مبارک شه زه د خپل پاکستان تحریک انصاف ملګري دلته چې کوم تنظیم دی دې ته لږه خاموشي باغ ته جو کې وخت لږ دی دوه څلور خبرې به کومه یو خو ټولو کې لومبې چې د څه مقصد دپاره تاسو دلته ټول راغونډ شوي یې پاکستان تحریک انصاف مونږ ټول زمونږ ملګري په هغې باندې لږ ورته ځان پوه کړئ چې مقصد څه دی د هغې حل څه دی کول څه دي ډاکټر له چې ځې ټول عمر له اول هغه په مرض باندې ځان پوهوي د هغې نه پس هغه د هغې علاج کوي د پاکستان مسله څه ده د پاکستان د تباهۍ جنډه څه ده ولې ټوله دنیا په بر روانه ده او پاکستان په لاندې باندې را روان دی صرف او صرف وجه دا ده چې په پاکستان کې ډېر انتهایی درجې کرپشن روان دی په پاکستان کې غلا نه په پاکستان کې ډاکې والي شوي دي دلته مشران چې کوم تللي دي اسمبلې ته ډېرو پکې د خلکو له نه ځان له کار کړی دی په دې وجه باندې پاکستان په لاندې را روان دی او نوره ټوله دنیا په بر روانه ده مونږ به څه کوو انشاءالله تعالی چې دا مې در سره وعده ده چې مونږ ټول صرف واحد د خپل ځان دپاره نه د پاکستان دپاره او د پاکستان تحریک انصاف ته دپاره دې میدان ته راغلي یو غلا له ډاکو له الیکشن ګټلو له او پیسې ګټلو له پاکستان تحریک انصاف ته نه یو راغلي که د عمران خان جدوجهد ته وګورئ یو ویشت کاله هغه جدوجهد وکړ یو ویشت کاله دا ډېر لوی دوران دی په دې دوران کې هغه ته وزیر اعظم آفر شوی دی د پیسو آفر شوی دی د وزارتونو آفر شوی دی په هغه کیسونه جوړ شوي دي دباولو کوشش کړی دی خو داسې یو نر سړی دی چې نه خرڅ شوی دی نه دباو شوی دی او دې ټولو غلو ته او ډاکوانو ته یوازې ولاړ دی او چې تر کومې پورې مې په ژوند په جسم کې یوه قطره د وینې ده وایي د غلو ډاکوانو ته به ولاړ یم انشاءالله تعالی مقابله به کوم او د دې حل هم دا دی تاسو ته مجاهد خان خبر وکړه علي محمد خان چې یو طرف ته مولانا صاحب بل طرف ته اسفندیار خان لاټین تبا نه لاټین مکمل تبا دی او غرق هم دی یو طرف دغه ټول خلک او بل طرف ته یو عمران خان ټول غلا ډاکوان ایزي لوډ ټول وته راغونډ شوي دي او بل طرف ته یو عمران خان وته ولاړ دی او انشاءالله تعالی دا مې یقین دی
چې زه د دې خلکو د دې پاکستان تحریک انصاف د دې ځوانانو د دې عوام دې شوق ته جذبې ته ګورم دا مې یقین دی انشاءالله تعالی چې دا خلک وایي دا څه کمکل چې نه پوهېږي وي سونامي ختمه شوه زه ورته وایم سونامي ختمېږي نه سونامي نوره سیوا کېږي او دې ځله به ټول خلک در پسې راپاسي او څه به درته وایي چې اسفندیار خان کله به ځې ځای به نه مومې لاره به نه مومې انشاءالله تعالی چې کله به ځې او چېرته به ځې اوس بیا یو دوه څلور خبرې کوم دا لږ غونته په غور سره وورئ درې مین خبرې دي درې مین خبرې دي یو نمبر 1 چې اسفندیار خان وایي وي څه بدلون راغی حیدر خان وایي څه تبدیلي راغله زه ورته دا وایم چې اسفندیار خان تا ته خو چې دماکه وشوه نو ته د ښځې او د بچو نه مخکې هلیکاپټر ته ختلې وې او 15 کاله په خپل حکومت کې خپل کلي ته نه وې راغلې او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې ته کلي په کلي ګرځې او جلسې کې دا بدلون تا ته نه ښکاري او حیدر خان تا چې په وزیر اعلی هاوس کې به تا د ملکن او د سوات د هغې د تاڼو افتتاحګانې کولې او د وزیر اعلی هاوس نه او د کوره بار نه شوې راوتې او نن په ټول مردان کې څه په ټوله صوبه کې ګرځې امن راغې بدماشۍ ختمه شوې تخریبکاري ختمه شوه اغوا ختم شو او ته وایې چې څه بدلون راغی تا ته دا بدلون نه ښکاري بدماشۍ ختمه شوې او بل طرف ته حیدر خان وایي ډېره سوکړه تېره شوه حیدر خان وایي ډېره سوکړه تېره شوه وی بیا د پتاسو باران را روان دی حیدر خان خلق تباه برباد نوکرې خرڅېدې تاڼې خرڅېدې پټوارخانې خرڅېدې ټیکې خرڅېدې او پتا باندې د پتاسو بارانو انشاءالله تعالی د پتاسو باران به پتا نور نه کېږي پتا باندې به د کاڼو باران کېږي او په دې خلکو باندې به نور د پتاسو باران کېږي انشاءالله تعالی دویمه خبره میلو کوي چې زه هغه پښتون غفار خان بابا او د پښتون ولی خان بابا د خاندان یم نو ځان له دې ډي ان اے ټیسټ وکړي ځکه چې پښتون سړی د خلکو د خویندو د میندو خبرو په جلسې کې نه کوي نو دې د ځان نه ټیسټ وکړي چې دې د کوم ځای نه راغلی دی او بله دویمه خبره د پاکستان تحریک انصاف د حکومت چې کرپشن په دې صوبه کې ډېر زیات په دې صوبه کې د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل د رپورټ مطابق په 2012 کې په دې ټول پاکستان کې د ټول نه سیوا کرپشن چې هر څه خرڅېدل او نن الحمدلله هغه کرپشن نشته هغه کرپشن نشته او بله درېیمه خبره د ادارو چې ادارې جوړې شوې سکول ته استاد راځي اسپتال ته ډاکټر راځي اسپتال ته ډاکټر راځي سکول ته استاد راځي په تاڼه کې په غریب سړي باندې ظلم نه کېږي په تاڼو کې
د ګاډو دلالي نه کیږي. نو الحمدلله دا هغه عمران خان دی چې هغه دا وعده کړې وه چې زه به غریب سړي سره ودرېږم، مالدار سړي سره، ظالم سره، بدماش سره نه، غریب سړي سره او پاکستان تحریک انصاف ټول باندې ولاړ انشاءالله تعالی. یو خبره دی لاټین والا ته کومه، لاټین والا ته یو خبره کوم، دا وره غور سره چې سم خلک دي ټول، نظریه والا، سوچ والا، سم خلک، هغه ټول خلک دي پاکستان تحریک انصاف ته روان دي او تاسو سره صرف ایزی لوډ والا، صرف کمیشن والا، صرف خرڅول والا ولاړ دي. نو زه درته دا وایم چې زه ولې دا چیلنج ورکوم، بیا ولې چیلنج ورکوم چې دا کم پکې پاتې دي لږه، زه ورته دا وایم چې زه خو په خپل لیډر باندې په عمران خان باندې چې کوم ځای ته وایې زه درته قرآن کوم چې زما لیډر غل نه دی، زه ته قرآن کوم چې عمران خان غل نه دی، د پښتنو پیسې نه دي والې. زه دې نشلیانو ته وایم چې که دونه نشلیان یې نو په دې اسفندیار خان باندې قرآن وکړې چې ده د پښتنو پیسې نه دي والې، نو هلې به زه ستاسو ومنم چې تاسو صحیح نشلیان یې. هغې دې ته نه دي تیار، دې ته نه دي تیار انشاءالله تعالی. چې مخکې خو یوازې موږ سره ځوانان و هلکانو تېر الیکشن کې، او چې هغه تېر الیکشن کې ما ته پرون چا میسج کړی و چې هغه تېر الیکشن کې به یې تش په دې لارو کوڅو کې منډې والې، چې په دې لارو کوڅو کې به یې چغې والې چې IIPTI ووټ یې نه و. د هغه ټولو ماشومانو هم دې ځل له ووټ جوړ شوی دی انشاءالله تعالی، او دې ځل به ورسره د تیر ځل نه سیوا حساب کتاب کوو. او یو آخري خبره ته کوم چې تیر ځل ډیزل راته روایت کړ، مولانا صاحب وایي مولانا صاحب وایي زه به اسلام راولم. مولانا صاحب ستا خو 15 کاله حکومت پاتې شو، نو تا خو په 15 کاله کې د سود خلاف قانون رانوسته، د سود خلاف قانون پاکستان تحریک انصاف منظور کړی، تا نه دی کړی. مولانا صاحب تا خو 15 کاله حکومت وکړه، 15 کاله دې حکومت وکړه، تا په خپل حکومت کې په سکولونو کې قرآن مجید لازمي نه کړه، او پاکستان تحریک انصاف په ټولو سکولونو کې قرآن مجید لازمي کړه. مولانا صاحب ته ستا په حکومت کې عالمانو له د جماعتونو مولیانو صاحبانو له وظیفه نه وه مقرر شوې، او ته اوس وې چې عالمانو ته وایي وي دا پیسې مالې، وي دا وظیفه مالې 10,000 روپۍ، وي دا حرامې دي. نو مولانا صاحب تا باندې د کشمیر کمیټې مشري حلاله ده، ستا دپاره سرکاري کور حلال دی، ستا دپاره سرکاري دفتر حلال دی، ستا دپاره سرکاري تنخواه حلاله ده، ستاسو دپاره د ډیزلو پرمټ هم حلال دی، او د مولیانو دپاره وظیفه حرامه ده. نو مولانا صاحب په دې باندې خلک نور نشي دوکه کولی. MMA نه که هر څه ورپسې جوړ کې خلکو پېژندلې چې ته
اسلام نه غواړي ته اسلام آباد غواړي او دا بله وی مجھے کیوں نکالا نو ما ورپسې بل اوس یو میسج ورکړی دی چې ته خو دونه کمکل سړی میا صاحب چې ته یو ځل وباسلې او تا ته پته ونه لګېده چې مجھے کیوں نکالا بیا یې په دویم ځل بیا وباسلې تا ته بیا هم پته ونه لګېده چې ته به بیا وې مجھے کیوں نکالا په دریم ځل یې بیا وباسلې او ته اوس هم وې چې مجھے کیوں نکالا نو ستا نه کمکل سړی په دې پاکستان کې نشته میا صاحب انشاءالله تعالی صرف او صرف یو کار به کوې څنګه چې تاسو شیر بهادر ماما وویل زما دپاره نه د عمران خان دپاره نه د دې خپل وطن دپاره د دې خپلو ماشومانو دپاره د خپل مستقبل دپاره انشاءالله تعالی عمران خان له ووټ نه ووټ خو به هر څوک ورکړي ووټ نه ووټ خو به هر څوک ورکړي چې ستا رور ستا ملګری او د پښتون سړي ملګری الیکشن ته ولاړي نو هغه له سړی هر څه کوي عمران خان سره به انشاءالله تعالی دې ځله هر څنګه ملګرتیا کوو عمران خان به د دې ملک وزیر اعظم کوو او یو نوی پاکستان به جوړوو انشاءالله تعالی د اخره کې امیر فرزند خان دي د ټولو ملګرو د خاندان شکرګزار یم مهرباني ورته ویم چې په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو ډېر ډېر مهرباني والسلام